چې سبا له غټه شي نو دا به لکه چا نه تپوس کوي چې زما پلار څوک دی پاپا مې څوک دی څه شو دا به د پلار مینه د چا نه غواړي شهید صاحب پلار مې بوډا دی ژوندی دی دا د کنزلو نه خبره جوړه شوه جګړه او په 500 روپۍ باندې مرګ شو قدرمنو د 500 روپو خبره وه ماما راولګېدو دا اوه خورزي دي یو یې خوری دی دا یتیمانان کړو د خپل د خور د سر سوری واغېستو او جګړه د 500 روپو وه تاسو ډېره مننه چې په دومره میډیا کې مونږ له تاسو ځان نه ورسو کنې غالبا زه خو پرون ماسخوتن د میډیا نه ډېر سخت ګیلمن شم ستا ښکل نامه مې په سلګو کې ده راشه ګلسا مې په بټو کې ده ستا ښکل نامه مې په سلګو کې ده راشه ګلسا مې په بټو کې ده راشه ګلسا مې په بټو کې ده تیلورې خورې او دا څه واقع شوې خورې دا زما پلار پسې راله روجه شروع شوې دوی پسې راله ماماګان دي څه ورته یې پلار ته دله پلار ته ډېر وخت نه قار ورته په څه وجه ورته کار و څه وجه وه جګړې وه خپل منځ کې بس په کنځلو زما پلار لږې شانې کنځلې کړې وي دوی ته چې راغلو نو دغه ټایم کې تاسو وئ په موقع باندې مونږه اوهاو بیا د ماماګانو څه چلو کو چې راغلل دی زما پلار ویشتو دی ورته بهانه نیولې وه ستاسو نوم دی بچی عبیدالله دا څه واقعه شوې ورته وي دا څه چل شوی زما ماماګان په بیزه نغدي وو څه باندې نښتي وو یو سړي نه ورله بیزه واخېسته ستا پلار ولاغستې وه او زما پلار پکې ګواهي نو نه د 500 روپۍ پاتې شو هلته دغه سړي وایي چې پرې مې ښودې او دلته زما پلار نه غوښتي ستا ماماګانو ته غوښتلې په دغه جګړه شوه ته په موقع وې بیا څه چلو شو زما ماماګانو نیمو ډانګې راغلې یو ټوپک راوست شو په ځنګل کې کور تور پسې راغلي وو چې دا زما وراره و او دوی خپل پلار پرېښی و رونه یې پرېښي وو مور یې پرېښې وه ماماګانې پرېښې وو ټول خلک د پرېښی وو صرف دغه خپله اوښې اخېستې وو دغه خپله خواښې اخېستې وه دغې خپلې ښځې اوښو د دغه خواښې د هغوی په خوا کې به اوسېدو چې سم دردي به د هغوی لکه سخت کار خدمت سولېده پاڅېده څه به و نو ده به وله منډې والې او هغوی راولګېده په بدله کې داسې کار وکړو نو که دې کې وسو لکه زمونږ مخې ته قانون یې انصاف دې پکې وشي انصاف دې انصاف ته ویلی شي او ظلم دې ظلم ته ویلی شي لکه ولې دا ظلم وشو په څه خبر وشو یا 500 یا 1000 روپۍ نن چې کومه دی نو د یو وړوکي ماشوم په جب کې به 500 1000 روپۍ او 5000 او 10,000 روپۍ پرتې ته رالګې که نه نو داسې نمونه ماشومان او داسې خلک لکه ولې جړوي او داسې ظلم ولې کوي بیا په روژه کې موږ سره ظلم شوی دی او د ظلم د انصاف وشي انصاف دې وشي زه څه نشم ویلی دې ماشومانو ته چې وګورم د دوی د زندګۍ ته وګورم ډېره ګرانه ده الله دې ورته اسانه کړي او د الله له طرف نه به ته انصاف میلاویږي او د انسانانو زما ته د انصاف نشته دا پاکستان دی جی دلته پانسی نشته دلته ظلم وشي ظالم مظلوم شي او مظلوم ظالم شي
دلته د کاکا زوی د خاورو لاندې دفن شو لاړو غریب خواري مزدوري به کوله عاجزو دا بچی دی چې سهار نه ما سره راغلی او تاڼې ته م تللی خو د سهار نه د ده په سترګو کې اوښکې دي او دغه جړا ده او وایي ما له پلار راولئ پلار غواړم ماشوم دی نه پوهېږي مړي چا ژوندي کړي په جړا باندې که پلار ته وګورې نو پلار هم بې بسه زه چې رالم روجم ده نو په موبایل خبرې نه شوې کولی بل چاته ورکوې زما دماغ کار نه کوي ترم پریشانه مور هم په زړه سوری د پلار هم د ملا تیر مات شو مور هم په زړه سوری شوله او دغه اوښي کوم چې د خویندو دپاره کوشش کوي چې کور یې جوړ شي دی ظالم په یو ډز باندې خور هم کونډه کړو دا بلا ماشومان یتیمانان کړو یقینا که دی دا پروګرام ګوري یا د دنیا ګوري یا نیکه ګوري یا نور ماماګان هم ګوري نو که په زړه کې ترسي نو دې ماشومانو له به پلار د کم ځای نه راولي او بیا پاکستان دی جي دلته انصاف کم دی دلته تر اوسه پورې چاته پانسي میلاو شوي که یو مجرم ته پانسي میلاو شو نو داسې بې ګناه مرګونه به نه کېږي او الله دې وکړي چې دې ګلالو ته انصاف میلاو شي قدرمنو دا ویډیو در سره شیر کړئ ما چېرته هم نه دي ویلي چې ویډیو شیر کړئ چې دا بالا افسرانو ته ورسي او دې غریبانانو ته انصاف میلاو شي د دې سره ما شهید خان شهید اجازه راکړي د الله په امان شهید صاحب دا ماشومه لورې ده دې لا پلار په سمو سترګو لیدلی هم نه دی اخري لور وکشرئ دی جي اخري کشره لور ده 25 ورځو ده 25 ورځو دا ماشومه دا هم دې پاتې ماشومه او جي یتیم پاتې شوه چې سبا له غټه شي نو دا به لکه چا نه تپوس کوي چې زما پلار څوک دی پاپا مې څوک دی څه شو دا به د پلار مینه د چا نه غواړي شهید صاحب ah